د خانه کعبې نه یو کس طواف کو او په دې طواف په دوران کې او ډېر نیک سړی و. د دې طواف په دوران کې به هغه د کعبې د غلاف ونیو او داسې ډېر په جرار اواز کې به دعا کوله چې خدایا ته ما نه وینې زه وږی ما زما د خوراک بندوبست وکړې او ته ما نه وینې زما لباس نشته ماله د لباس بندوبست وکړې. او په هر چکر کې په هر طواف کې به هغه دا دعا کوله. یو بل یو نیک سړی و هغه هم طواف کو. هغه چې دا کس ولیدو نو د سره لاسو کې یو تیلی وه هغې کې څه پیسې وې هغه وخت مناسب سره. نو د چې دا کس ولیدو چې داسې دعا هم غواړي او په یو عجیبه کیفیت کې غواړي په یو عجیبه انداز کې غواړي نو د ده زړه کې دا رالل چې یاره د ده نه خو زیات مستحق ما ته څوک نه ښکاري. نو ورغې او هغه تیلی ټوله هغه بل کس له ورکړه اچا چې دعا کوله. نو هغه تیلی کوله وکړه او هغې نه 2 روپۍ واغېشتې. هغه وخت سره اشرفی وې درهم و دینار ورڅه چې و 2 روپۍ د هغې نه واغېشتې او باقي تیلی واپس بنده کړه. هغه بل کس لی واپس ورکړه وې زما مسله حل شوه. او سیده لاړ بازار ته وی چې دا نیمه روپۍ اوس د خوراک شوه دا نیمه ماښام د خوراک شوه او په هغه یو په نیم درهم باندې ځان له ازار واغېشته لنګ واغېشته او په هغه بل نیمه روپۍ باندې ځان له څادر واغېشت. مطلب دا احرام یې واغېشته په هغې باندې 2 څادرې واغېشتې. په سار له چې دا چا کم تیلی ورکړې وه نو هغه چې وکتل چې دغه کس لګیا دی نوې احرام یې اچولی دی او لګیا یې د خانه کعبې نه طواف کوي. د قاري صاحب خبرې پورې زم چې قاري صاحب وایي اکثر یو سوال کوي دا خلک چې وایي مونږ به کومه مدرسه مونږ جوړو او مولیان هم ډېر شو طالبان هم ډېر شو مدرسې هم ډېرې شو جوماتونه هم ډېر شو او دا هغه کس خبره کوي چې دنه تپوس وکړي که نه د به چې د جومات مدرسه کې 10 روپۍ هم نی ورکړې او خبره داسې کوي ته به پاکستان نوې مدرسې د جوړې کړي. نو دا روپو والا کس دا تیلی والا کس دی بل نیک سړي ته ورنږدې شو چې یاره ده خو ماشاءالله نوې احرام اچولی دی او مطلب دا دی چې زما دا یو فطري غونته کې کار دی چې ته یو مولي صاحب له یو پټکې ورکې او د هغه په سر هغه ووینې نو د بنده زړه لږ خوشحاله شي. دا یو فطري امر دی. نو ده چې هغه خپلې پیسې ولیدې چې یاره دا خو دغه واقعي دغه کس نوې احرام اچولی دی او لګیا دی طواف کوي نو خوشحاله شو. نو چې دغه بل کس ولیده د احرام والا نو دا کس د لاس نه ونیو او په احرام کې په طواف کې ځان سره په چکرو کې شریک کړ. نو ده ته وی دغه احرام والا کس ده ته ووایي چې لاندې ګوره. نو چې د لاندې وکتل هغه زمانه کې خدا پرشونه او دا قصې پیسې نه وي نو دا څومره چې ده ته څه لاندې څه کاڼي راځي یا مخله یا بل څه شی راځي نو هغه کاڼي نه دي هغه څه جواهر ده ته په نظر راځي څه لالونه ښکاري څه قیمتي هیرې ورته ښکاري. نو دا احرام والا کس ده ته وایي چې مونږ له خدای راکړي خدا د ستا په ذریعې چې ته غواړو د دې دپاره چې ستا ته څه میلو شي په آخرت کې.